چې د مسلمانانو هدایت دا و چې هغوی کله د شیطان پرستی پرېښوه او د هغه مرسته یې پرېښوه عبادت طرف ته راوړېده او د کفارو ناکامي دا وه چې هغوی ته په اسلام کې تیارۍ وښکارېدې او هغوی په خپله نظریه کې اسلام بد وګڼو هغوی نه واوړېده. الله تعالی فرمایي وی زه کارساز یم د هغه ایمان والو چې هغوی ما راوویسته د تیارو نه نور طرف ته او کفار چې هغوی اولیاء او د هغوی کارسازان شیطان او طاغوتو چې هغوی د نور نه وویسته تیارو طرف ته دا هغه خلک دي چې همیشوالی به په اور کې تیری په جهنم کې به پراته د دې مثال یو ورکوي یو بادشاه تیر شوی و د هغه بادشاه نوم نمرود و پوره نسب یې داسې ذکر کیږي نمرود ابن کنعان ابن کوس ابن سام ابن نوح دا د بابل ښار بادشاه و. څلور داسې بادشاهان په دنیا باندې تیر شوي دي چې هغوی د مشرق نه والې مغربه پورې بادشاهي کړې ده. په هغه بادشاهانو کې یو حضرت سلیمان علیه السلام یو ذوالقرنین او یو په هغې کې دا نمرود او بل پکې بخت نصر و. د دې ډېره لویه بادشاهي وه خو مسلمان چې دی که پیغمبر هم دی هغه کې الله تعالی یو عجز ایښی دی عاجزي ایښې ده او الله تعالی فرمایي الکبر ردائی وی دا لویوالی زما صادر دی لویوالی ما سره خاص دی او ما سره خوند کوي که انبیام دی هغې کې د عامو خلکو په نسبت تواضع انکساري ډیره زیاته ده د نورو خلکو په نسبت کې خو د دنیا دا بادشاهت هم ډیر عجیبه دی کله انسان په یو تخت باندې کینی نو د خپل انسانیتوب هیر شي په بل طرف باندې وړي دکه شانتې دی نمرود هم وکړه. دا نمرود چې بادشاهت اختیار که نو دکې یو عجیبه قبر پروتو حضرت ابراهیم علیه السلام چې کله د دې بوتان مات که نو دی له ډېره غوسه ورغله غصې نه داسې شو چې دی راپاسې د دې ویل وي چې یره دی په اور کې اچو نو حضرت ابراهیم علیه السلام یې په ټال کې کینولو اور ته ورویشت. کله چې ابراهیم علیه السلام اور ته پروزي نو په دې وخت کې یو عجیبه منظر دی الله خپل خلیل چرته خرابوي د باران فرشته راځي د طوفان راځي خو نوی رب ما ګوري یا نارو کونی بردم و سلاما برد یخوالی ته ویل کېږي سلامتیا دې ته چې نه ډېر یخ وي او نه ډېر ګرم وي که ډېر یخ وي نو د انسان بیا هم یخني کېږي چې څنګه دلته اوس یخني ده او که ډېر ګرم وي بیا د انسان ګرمي زیاته کېږي نو سلامتیا سره اعتدال سره شه نو الله هغه اور اعتدال سره کو سلامت چې تنه ابراهیم علیه السلام روزي نو په دې نور هم روب راځي خو چې کله ابراهیم علیه السلام دی وغورځولو او خلکو یې تماشې کولې نو په دې وخت کې د الله خلیل غورځېدلی دی الله پې ډېر خفه شو په دې قوم باندې قحط سالي راوسته د خوراک څښاک سختوالی په دې خلکو باندې راغه او قحط سالي چې کله په یو قوم کې راشي په هغه قوم باندې زرغونتیا بندي شي هغه چل په دې باندې وشو نو د بادشاه خو داسې حالت کې دی خو خپل عیش و عیاش کې دی غله مله د سنباله کړې ده دی وی ټول خلک استا ته محتاج دي او د خپل د احتیاج نه یو لویه فایده واخله هغه فایده د دا واخیسته چې کم خلک به راتله ده به ورته وی چې ما ته د سجده نه یې کړی زه د رب نه یم ګړی تاسو له خوراک نشته نو ده د خدایوالي او د ربوالي دعوه یې وکړه په دې دوران کې چې کله ده دا دعوه وکړه او خلک به راتله سجده به یې کوله ده به ورله غله ورکوله دې دوران کې حضرت ابراهیم علیه السلام ورغی کله چې ورځي ورته وی سجده راته وکړه او ورته وی سجده خو زه د الله نه علاوه چاته نه کوم
وی زه رب یم، وی زما رب خو یو دی، وی خط ما رب نه منې، وی نه دی منم رب. ابراهیم علیه السلام ورته دلیل در سره څه شی دی؟ وی هر څه زه کولی شم. وی زما رب خو الله دی. اذ قال ابراهیم ربي الذي يحيي ويميت. وی زما الله خو هغه دی چې ژوند ورکوي مرګ ورکوي. قال انا احيي واميت. وی مرګ ژوند خو زه ورکوم. دوه کسان یې راوغوښته قیدیانو، یو مجرم و یو مجرم نه و. چې کم مجرم و هغې پرېښو، چې کم مجرم نه و هغې قتل کړو. دا خو زه کوم. ابراهیم علیه السلام ورته فرمایي قال ابراهیم فإن الله یأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. وی زما الله وی هغه د مشرق نه نور راخېږي، وی ته د مغرب نه راوخېږه وکنه. فبهت الذي کفر. جواب ورسره نه و دلته کې، هغه انکاري شو د جواب نه. نو هغه په دې سوچ کې راړو چې دی راته سویل واقعي رب خو هغه دی، خو بیا هم د خپلې نافرمانۍ د وجې نه د ایمان نه وړو، د خپلې سرکشۍ د وجې نه ایمان نه وړنو. ابراهیم علیه السلام ډېر په افسوس باندې د نه لاړو، دوه بوجۍ ورسرې وې. نو هغه غلی چې ده نو هغه ورته میلو نه شوه. نو په لاره کې خاورې نه هغه ډک ځان سره یې کور ته یوړو. حضرت ساره بیبي وه. نو چې کله ابراهیم علیه السلام لاړو نو ساره بیبي د خو آرام کولو، نو بوجۍ پرتې وې. ساره بیبي راپاڅېده. نو هغې بوجو نه چې سر کلو کو په هغې کې غله پرته وه، ښکلې صفا پکې پرته وه. نو روټۍ ترې پخه که چې ورته یې کېښوي دا چېرته وه؟ وي تا کمې بوری روړې وې هغې کې وه. نو ابراهیم علیه السلام پوه شوي چې الله برکت راکو او الله زمونږ مدد وکړو. د ډېر زیات قبر شروع کو. خلک به په سجده باندې مجبوره کول چې ما ته به سجده کې. په دې وخت کې یو ځل ابراهیم علیه السلام زی فرشتي زی دعوت ولا ورکوي. 3 ځل د انکار وکړو. کله چې انکار وکړو نو الله ورته وایي چې جنګ کوو در سره. بس د خپل لشکر سره ډېر طاقتور لشکر و چې د میدان ته د ورخته په وخت کې راجمع که. کله چې د دا خلک راجمع که، په دې دوران کې الله د مچانو دروازې کولو کی. مچان راغه مچان په دې فوج داسې ورړم شو چې تش اډوکې ښکارېده، په وجود یې غوښه نه وه. ټول فوج یې الله هلاک که. نو الله د مچانو عذاب په ده باندې راوست، د هغې نه ځان بچ نه که. او یو ګډ ماشي د ده په پوزه کې ننوته. کله چې پوزه کې ننوته نو هغه ماشی به ګرځېدو راګرځېدو 400 کاله د ده په پوزه کې. نو د ده په پوزه کې به ګنګارې کولو. کله یو خوا دی دومره تنګ شو اخره کې چې خپل د ده کم رعایه و او کم نوکران یو هغې ته به وی چې ما له په سر غزار راکوی. چې هغې به په سر غزار ورکه، مچ به څه وخت دپاره په کلار شه، بیا به یې ولې غزار ورکه، بیا به په کلار شو. هغې ته تنګ شو چې بس دی نور دی نه شو والی. د یو وزیر سره مشوره وکړه چې موږ سره خو دیم را سره وفا نه وکړه، اوس مې په سر نه شي والی. ده به د خلکو سر خپل ځان ته ښکته کو چې ما ته سجده وکړه، الله په کم عذاب کې مبتلا که. بیا د ویل وی کم سړی چې راځي نو وی د سلام په ځای به هغه ما له په سر غزار راکوي. نو دا به د ده سلام و. نو الله په داسې عذاب کې مبتلا کو چې هم د دې نه بیا مردار شه. زما محترمو، قبر ډېر زیات خراب شیز دی. دا انسان زر تر زر هلاک کی. امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي وی ډېر شی ګناهونه داسې دي، وی کله چې انسان وکي الله بنده له په هغې کې مهلت ورکي. خو وی قبر داسې لویه ګناه ده چې په هغه وخت د سړي نه وځي الله یې ترې نه وکاږي. وی په دې کې الله مهلت نه ورکوي. او نمرود چې کله هلاک شوی دی هم د دې د قبر د وجې نه هلاک شوی دی. ځان کې عجز پکار دی. من تواضع لله رفعه الله او من کبر وضعه الله. کم سړی چې تکبر وکړي الله یې راوغورځوي. امام غزالی رحمه الله او وهم ابن منبر رحمه الله دی په حلیة الاولیاء کې یو واقع لیکلی ده. دی وایي یو بادشاه و، نو وایي هغه چې هغه خپله رعایه کته، خپله ځمکه یې کته، نو خپل وزیر ته وایي
چې ته به داسې وکړې ما له ټولو کې اعلی جوړه راوړه، ښه شی جوړې راوړې وي، نه مې دي خوښې دی نه م راله ښه راوړه، هغه د هغې نه م ښه راوړې وي دا مې نه دي خوښې، داسې جوړی وله روړه چې په رعایه کې د هغې د قیمت څه نه و، دومره اعلی قیمت والا وه. بیا اسونه یې راوړه، سورلی نه یې خوښې د ټولو کې اعلی اس یې خوښ که او په اس باندې کېناست، وایي زه خپله ځمکه ګورم. چې دې کله په دې اس باندې کینی نو شیطان دته په پوزه کې پوکې وو، د ده پړه کې راغه چې ته خو په دې ټولو کې لوی سړی، سر یې م نه ښکته کولو، لاندې به م خلکو ته نه کته، ته بادشاهي دا ټول پروټوکول ستا دی، لاندې نه کته. په دې وخت کې د لا مخې ته یو کس راځي او د ده د اس واګې نیسي، وي بادشاه سلامت کار مې دی در سره، دی ایله د دې خپل ځای نه ووته او ورته وایي دومره لویه ګستاخي چې زما د اس واګې دې ونیوې، دی وخت کې در سره خبرې نشم کولی. بادشاه سلامت ان الیک لی حاجه، ستا طرف ته مې ډېر ضرورت دی، یو حاجت دی او نشم اورېدی. نو هغه د اس دا واګه زور سره راښکوي، مس به اورې، وی ته څوک یې دومره لویې ګستاخیانې کې؟ وی غوږ راښکته که، چې غوږ یې راښکته کو ورته وایي انا ملک الموت، وی زه د مرګ فرشته یم. اوهو دا مې څوکه، او ورته وایي مهلت راله راکه، وی نشته مهلت، وی دومره مهلت راکه چې خپله ځمکه ووینم واپس راشم، وی نشته مهلت. ښه وایي دومره مهلت راکه چې لاړ شم خپل بچي خپله ښځه اهل و عیال ووینم، وی نشته مهلت. دلته به سا ورکې تر دې یاده چې هغه ترې نڅا داسې قبض کا چې لاندې د اس نه راپروزي، په داسې حالت راپروزي چې څنګه د ونې نه خاښ کټ کي او هغه لاندې بیجان راپروزي. نو دا بادشاه هم د دې اس نه داسې راپرېوته، ته وایې که چېرته یو لرګی راپروزي مړ شه هلته. قبر یو کو، مهلت ورته میلو نه شو. ملک الموت د دې نه پس ته یو بل کس لځي، ورته وایي وی تا سره مې کار دی، نیک بنده دی، وی زه خو هر ټیم حاضرم، څه حاجت دی چې پوره کم، وی زه ستا ملاقات له راغلم، څه غواړې؟ وی زه ملک الموت یم. وی ښه، وی ډېر وخت نه ستا د ملاقات انتظار کوم، ډېر اشتیاقمندم، ښه ده چو مې کتې، وی روح رانه قبض کوه. وی نه وی که چېرته ستاسو ضرورتي، وی ولې تا ته دومره اختیار شته څه؟ وی او زه چې راتلم، وی رب کریم راته حکم وکړه، وی دې بنده نه ته تپوس وکړه که اول دې څه ضرورت یې هغه پوره کړه، بیا به دنه روح قبض کو. وی ضرورت مې نشته، وی څنګه مرګ به خوښې؟ نو بس لاړو داسې وکړه او چې څنګه په سجده کېږي، وی په سجده شم روح رانه قبض که، په هغه حالت کې روح قبض که. دا ولې؟ دا دې سړي په ځان کې تواضع راوسته، قبر نه ځان پاک وساتلو، او دا قبر دومره لویه ګناه ده چې د حضرت موسی علیه السلام په دور کې یو بدکاره سړی شرپسنده چې خلک به ترې تنګ وو، هغه ته به یې خلیع ویله، او یو سړی چې هغه ډېر زیات عبادت ګزار، هغه ته به عابد وي. نو دا عابد په خپله عبادت خانه کې ناست او دا خلی به ګرځېده، کله به چا یو خوا سپاره کله بل خوا وي، داسې شرپسند دی راغه. نو دا خلی یو ځل روان دی، د عبادت ګزاره سړي په د عبادتګاه باندې تیریږي، کله چې د ده وړاندې تیریږي نو په هغه باندې بره نه وکته، نو رویځې پرې راغلی وي، په سخت نور تو کې په هغه باندې رویځې ګرځي چې د عبادت ګزاره سړی پټ کي. نو دا ګناهګاره لاړو کېناسته، کله چې کینی نو په دې وخت کې دا کم ګناهګاره د عبادت ګزاره سره کېناستو، نو د عبادت ګزاره پړه کې دا راغله چې زه خو دومره لوی عبادت ګزار یم او دا مردار سړی ما سره کېناسته، دا بدکاره سړی ما سره کېناسته، ورته وي پاسه زمانه لرې شه دلته نه. کم د وخت پیغمبر و الله ورته وحي نازلی، ورته وایي د دې دواړو ته ووایه چې اعمال د سره شروع کړي. وی کم چې ګناهګاره سړی و هغه وی زه به د ده د وجې نه پاک شم، د ځان نه وشړه، وی دی ما د دې د وجې نه ګناه نه پاک که، دی چې کم نوي اعمال کې یا به په نامه اعمال د نیکۍ کې تللی کېږي، ګناهونه مې وله معاف که. او چې کم عابد و ټول عبادتونه ریاضتونه روجي هر څه لاړه ختم شو، د زما مخلوق ته سپک وکته، د ورته ښکته ولې کته، ځان کې کبر راوسته، دا زما د رب انصاف دی، دا زما د الله انصاف دی.
علما محترمو یقینو کې زموږ رب ډیر زیات انصاف کوونکی دی. زموږ خلک اکثر په دې دنیا کې د دې ظلمونو نه تنګ شي، د دې انصاف نه تنګ شي چې انصاف نشته، اعتدال نشته، او کله چې انصاف نه کیږي نو دا د ظالم سړي مرسته ده. نو په دې وخت کې خلک بالکل نا امیده په آرام کینی او اخره کې د خلکو د خولې نه څه خیږي، وي زه یو ورځ خو شته که نه، داسې یو ورځ شته چې هلته به انصاف کیږي. که د دنیا په حکمران کې انصاف نشته دی، په قبر کې مبتلا دی، په لویوالي کې مبتلا دی، خو په آخرت کې داسې یو بادشاه دی چې هلته د چا سفارش نه چلی. دنیا کې به رشوت ورکې، آخرت کې هلته رب مخې ته رشوت نه چلی. نو په ځان کې عجز راولې، ځان کې عاجزي راولې. لوی لوی خلک د دې قبر د وجې نه غورځېدلي دي. یو لوی عالم تیر شوی دی، شیخ ابو عبدالله اندلوسی رحمه الله، د 12,000 مریدانو ډیر لوی پیر، ډیر لوی عالم دی. په لاره باندې روانو، څه عیسایان لګیا و خپل هغه عبادت کول، نو د ده پړه کې تش دا راغه چې وګوره ته خو د دې نه ښه. نو دوی الله په یو جینۍ باندې عاشق، د هغې په عشق واقع خو لویه ده، په عشق کې چې کله مبتلا کیږي نو داسې مبتلا شه چې مریدانو ته وایي تاسو ځئ، نو د جینۍ پلار ورته وایي چې زه خو لور ګورې مسلمان له نه ورکوم. په هغه باندې خنزیران سرولي دي هلته، وایي ته به خنزیران سره. نو دی چې کله مریدان راغه الله ته فریادونه کول چې الله واپس مېړه ایمان طرف ته وړه کې مې ایمان راولې. نو چې مریدان واپس راغه، مریدانو ته وایي وی دا مال الله سزا را کوله. سزا داسې وه چې زما پړه کې لویوالی راغو چې زه خو د دې نه ښه یم. وی الله زما د ړنه یو پرنده والوزول، هغه ایمانو چې دا خو زما ورکړه ده، که هغه سړی مې داسې پیدا کړی دی تاله ما د ایمان توفیق درکړی دی، که هغه مې د ایمان نه لرې ساتلی دی ته په ایمان کې ساتلی، دا زما کار دی. نو د نمرود چې قبر وکړو نو الله په داسې ذلت کې مبتلا کو چې خلک به راتله په سر به غوزار ورکولو، او هغه غوزار د ده دپاره یو عذاب ګرځېدو چې د دې نه مردار شو. الله دې موږ ټولو کې عاجزي راولي، موږ د قبر نه وساتي. واخر